حضرت زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ خپل پلار ته انکار. حضرت زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ د جاهلیت زمانه کې خپل مور سره د نیا نیکه کور ته تلو. بنو کیس قافله لوټ کړه چې په هغې کې زید هم و. د مکې بازار ته یې راوسته، خرڅ یې کړو. حکیم بن حزم د خپلې ترور حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها دپاره واخیست. کله چې نبي علیه الصلاة والسلام سره د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نکاح وشوه، نو هغې زید د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت کې د هدیې په طور پیش کړو. د زید پلار ته د ده په جدایۍ سخت تکلیف او غم و، او په کار هم وه چې د اولاد محبت طبیعي څیز دی. ده به د زید په جدایۍ کې ژړل او اشعار به یې ویل او ګرځېده به. اکثر چې به یې کوم اشعار ویل، د هغې مختصر ترجمه دا ده چې زه د زید په یاد کې ژاړم، او دا راته نه ده معلومه چې هغه ژوندی وي چې امید یې وکړی شي، یا مرګي ختم کړی وي. په الله تعالی مې د قسم وي، ماته دا هم نه ده معلومه چې ته ای زیده نرمې ځمکې خلا کړی یې یا د غره ځمکې مړ کړی یې. ارمان ماته دا معلومه شوي چې ته به ټول عمر کې کله واپس راشې که نه. ټولې دنیا کې زما انتهایي غرض ستا واپس راتلل دي. کله چې نمره څیز نو هم راته زید یادیږي، او کله چې باران کیږي نو هم د هغه یاد ما زهروي، او کله چې هواګانې چلیږي نو د هغه یاد راته تازه کوي. های افسوس زما غم او زما فکر څومره اوږد شو. زه به د هغه په تلاش او کوشش کې ټولې دنیا کې د اوښ تیز رفتارۍ په کار راولم، او د دنیا چکر لګولو نه به ستړی نه شم. او که اوښ د تلو نه ستړی شي نو ستړی به شي، خو زه به هېڅکله ستړی نه شم. خپل ټول ژوند به دې کې تېروم. های افسوس که ماله مرګ راغی نو خیر دی، ځکه چې مرګ د هر یو څیز پناه کوي. اگر چې څوک هر څومره امیدونه ولري، خو زه به د خپل ځان نه پس په خپلوانو کې پلانکي اولاد ته وصیت کوم چې هغوی دې هم دارنګې زید تلاش کوي. خلاصه دا چې هغه به دا اشعار ویل او په ژړا به یې تلاش کولو کې ګرځېده. اتفاقاً د هغه د قوم څو کسان حج ته لاړل او هغوی زید وپېژانده. د پلار حال یې ورته واوراوه، شعرونه یې ورته واورول، او د هغه د یاد او د جدایۍ کیسې یې ورته واورولې. حضرت زید رضی الله تعالی عنه د هغوی په لاس 3 شعرونه ورولېږل چې د هغې مطلب دا دی چې زه دلته مکه کې یم، په خیریت یم، ته غم فکر مه کوه. زه د ډېر سخیانو خلکو په غلامۍ کې یم. هغه کسان چې لاړل د زید خیر او خبر د هغه پلار ته واوراوه، او هغه اشعار یې واورول چې کوم زید رضی الله عنه ویلي وو، ولېږلي وو، او پته یې ورته وښودله. د زید رضی الله تعالی عنه پلار او تره د فدیې رقم ځان سره واخیست، او د غلامۍ نه د خلاصولو په نیت مکې مکرمې ته راورسېدل. د تحقیق نه پس یې پته ولګوله چې او د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شول، او عرض یې وکړو چې ای د هاشم اولاده او د خپل قوم سرداره، تاسو خلک د حرم اوسیدونکي یې او د الله تعالی د کور ګاونډیان یې. تاسو په خپله قیدیان ازادوئ، اوږې ته خوراک ورکوئ. موږ د خپل زوی په طلب کې تاسو ته راغلي یو. په موږ احسان وکړه او کرم وکړه، او فدیه یې قبوله کړه او هغه آزاد کړه. بلکې چې څومره فدیه وي د هغې نه زیاته واخله. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل څه خبره ده؟ عرض یې وکړو د زید په طلب کې موږ خلک راغلي یو. نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایو بس دومره غوندې خبره ده؟ عرض یې وکړو چې حضور بس دومره عرض دی. نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایل چې هغه راوغواړئ او د هغه نه تپوس وکړئ. که چېرې هغه تاسو سره تلل غواړي نو بغیر فدیې اخیستل هغه تاسو ته حواله دی.
او که تلل نه غواړي نو زه په داسې کس زیاتې نشم کولی چې په خپله تلل نه غواړي. هغوی عرض وکړو چې تاسو د حق نه هم زیات احسان وفرمایو. دا خبره په خوشحالۍ منظوره ده. حضرت زید رضی الله تعالی عنه راوغوښتلی شو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ته دوی پیژنې؟ عرض یې وکړو جی او پیژنم. دا زما پلار دی، دا زما تره. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې زما خال هم تا ته معلوم دی. اوس تا ته اختیار دی که چېرې ما سره اوسېدل غواړې نو ما سره اوسه، دوی سره تلل غواړې نو اجازت دی. حضرت زید رضی الله تعالی عنه عرض وکړو چې حضور زه تاسو په مقابله کې نور څوک خوښولی شم؟ تاسو ما دپاره د پلار په ځای یې او د تره په ځای هم. هغې دواړو پلار او تره ورته وویل چې زیده غلامي د ازادۍ په بدله کې خوښوي، او پلار، تره او ټول د کور والو په مقابله کې غلام اوسېدل غواړي. زید رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې او ما په دوی کې د نبي علیه الصلاة والسلام طرف ته اشاره وکړه. داسې خبرې لیدلې دي چې د هغې په مقابله کې زه هېڅ څیز خوښولی نه شم. نبي علیه الصلاة والسلام چې کله دا جواب واورېدو نو هغه یې په غېږ کې واخیست او ویې فرمایل چې ما دې خپل زوی جوړ کړه. د زید پلار او تره چې دا منظر ولیدو ډېر خوشحاله شول او په خوشحالۍ یې پرېښودو لاړل. پیدا کې لګي حضرت زید رضی الله تعالی عنه دغه وخت بچی و. د وړوکوالي په حالت کې ټول د کور خلک خپل خپلوان په غلامۍ قربانول چې د کوم محبت پته ورکوي هغه ښکاره ده.